تلسیز د انسان د دې ځای مالداري ده. الغنا غنا النفس، مالداري دا د زړه مالداري ده. د بعضې خلکو لږ غریبي په پیسو سړی نه مالداري، د زړه په مالداري. دا ابو الدحداح داسې یو صحابي دی، و دی وی چې یا رسول الله زه دغه او دا دواړه د الله په لار کې بس لله فی الله ما قربان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله کې راغی، فرمایل کم من عذق رداح ودار فیاح لعب الدحداح. سنن ترمذی الفاظ دي. کم من عذق رداح، ډیر خواږه سيزونه، هغه سیز هغه نلې چې ډیر خوږي، هغه یو شی هغه ګوین چې هغه ته په پکه خولې خې ډیر په مزیدار طریقې سره هغه چوپې، هغه غنې چې ډیر خوږ دی او نرم، هغه میوه چې ډېره خوږی او ډېر په اسانتیا سره ته ستا خېټې ته دي، ته عشق رداح وایي. کم من عذق رداح ودار فیاح، او ډېر ارت بیرت کورونه لعب الدحداح، الله ابو الدحداح دپاره مقرر کړل. او دی فرمایل باح دا ډېر ښه معامله ده، الله سره ستا ډېره ښه معامله ده. د دې آیت کریمه دا تفسیر کوم چې امام ابن العربی کړی دی، دومره بهترین تفسیر بل چا نه دی کړی. من ذا الذي څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله له، قرضا حسنا قرض ښایسته. ښایسته څه ته وایي؟ په اخلاص د زړه، د الله لار کې خرچه وکړه او د زړه په اخلاص وکړه. او ته 100 روپۍ ورکړه، الله تعالی 7 چند د هغې اجر درکوي. خو پښتانه خو دا هم نه پرېږدي، پښتنو دې پورې مذاق کړی چې سړي پیسې خرچ کړی وي، نو بیا هغه خیال نه و چې ما ته اوس بس تلي کې زرغونېږي که نه، نو تلي کې نه زرغونېږي نو قبض پې ولګېد. نو بار ته چې لاړ نو چېرته هلته کې درب به یې نیولي وو، نو چې هغه یې راښکلي نو د هغې نه لاندې چېرته خزانه پرته وه او ورته میلاو شوې ده. بیا چې امام استاد دا آیت وی ناغه ورته استاد دا ورپسې وایه، دا ورته وایه چې ته د ستونو سره یې ورکوي، د خېټې خرابېدو سره یې ورکوي. دا داسې جهالت دی. دا پخوا به دا کیسې خلکو ډېرې کولې، ډېرې زیاتې به یې کولې. دا الله لوز چې کوم دی دا لوز نه ښکاري ظالمانو ته، دا خو کافر دی دا سړی. الله خدا نه وي در دلته در کوم، الله خو تعالی یو په 100 اجر در کوم، کله دې دنیا کې ورکی، کله آخرت کې ورکی، کله دواړو کې ورکی. څوک دی هغه کس چې قرض ورکي الله له قرض حسن، داسې قرض چې هغه په اخلاص باندې، په اخلاص د زړه، فیضاعفه له، نو زیات به یې کړي د ده دپاره، اضعافا کثیره، په چندونو ډېر، د چند مه وایه، یضاعفه زیات به یې کړي د لره، اضعافا کثیره، په چندونو ډېر، په ډېر چنده به یې کړي، په ډېر چنده باندې ته اندازه هم نشي لګولی. والله یقبض ویبسط والیه ترجعون، الله رزق تنګوي، الله رزق فراخوي او هغه ته تاسو واپس کولی شئ. په مال نه رزق فراخېږي نه به تنګېږي. رزق فراخونکی هغه څوک دی؟ القابض الباسط، القابض الباسط. دا په مال نه کېږي. دا چې عقیده اسماء حسنا باندې چایي نه په دې پوهېږي، چونکه القابض الباسط احادیثو کې شته دی. او دا نمونه به همیشه یو وایي، اسماء حسنا باندې چې ما کوم کلام کړی دی نو دا ما واضح کړی دی جمعې پر ورځ چې دا دواړه اسماء به یو ځای وي، یوازې الباسط به نه وي او یوازې القابض به نه وي. احادیثو کې دواړو لفظ استعمال یو ځای راځي. څه مطلب؟ تنګي او راحت دواړه الله راولي. که ته وایې یوازې تنګي الله راولي نو دا نسبت سو دی، ښه نه دی. الباسط چې یوازې که نه بیا د کار خراب که، ولې انسان دی په شومتیا باندې تکړه چې شوم شه بس نه. القابض الباسط، القابض الباسط، د مال په ورکولو باندې سړی نه غریبېږي. داسې خبرې دي. ځکه الله ورکوي او دا لوز دی چې کم شی تاسو خرچ کوئ فهو یخلفه، الله به د هغې خلف پیدا کوي، د هغې وارث به پیدا کوي، د هغې نعم البدل به پیدا کوي. د دې ښکاره یو مثال دی. اکسیجن دنیا کې ډېر خرچ کېږي، هایډروجن
اکسیجن دا هزار شته چل دا اکسیجن نه څومره پیسې په تاسو لګوي دا کوم د معاشیات چې کوم دغه کلیه ده دا کلیه قرآن نه ماخوذ ده چې څومره د یو شیز خرچه ډېرې دومره د هغې پیداوار ډېرې دا قرآن ویلی قرآن نه دا اصول لیک یو سړی د هغه دروازې 10 روپۍ خرچه ده او 15 خرچ کوي د را خرچه هم 2 ته راځي او آمدني به هم 2 ته راځي څه له شومتیا کوي سم نه خرچ کوي یعنی 50 روپو کې د 8 روپۍ خرچه کوي نو سبا الله د ډېرې ورکوي د دې یو بل مثال درته مو خو دا اوخان ډېر علی کې ستاور کې چیلی اوخان نه ډېرېږي اوخان نه ډېرېږي خرچه یې کمه راکړه کم شی چې هر وخت چاړې د لاندې نه الله څومره پیدا کوي او دا ویني هم مشاهده هم دا وي زما عقیده هم دا عقیده نشته که عقیده وی دی بس شوم نه وی دی بس سخي وی دا خو د عقیدې کمزوري ده چې دی وایي که دا مال مې خرچ کړه نور ګټه نه راځي زما الله مړ دی کړی نعوذ بالله من ذلک فیضاعف له اضعافا کثیرا والله یقبض ویبسط الله فراخی راولي الله تنگ سے راولي الله فراخی راولي ویلیه ترجعون او تاسو به یوازې هغه ته واپس کولی شي علم تر الی الملأ من بني اسرائیل ده مثال آیا ته سوچ نه کې یو ډلې د بني اسرائیل ته من بعد موسی د موسی نه رستو مفسرین وی 300 کال رستو مفسرین قول له اذ قال نبی اللهم شموی علیہ السلام نو مې وي دا اسرائیلی روایت دی مفسرین لیکي بس مونږ یې وایو په دې مونږه عقیده نه ساتو شموی علیہ السلام کله چې هغه ویلي خپل نبی ته ابعث لنا ملکا مقرر کا زمونږ د پاره یو ملک ملوکیت ناکار رسیز نه رخ مطلق العنانی ناکار رسیز ملوکیت ناکار نه بعد خلکو ملوکیت سره نه لګي داغه بدای به وي داود علیہ السلام ملکو کنو سلیمان علیہ السلام ملکو کنو او دا ملک چا منتخب کړو الله ملوکیت خراب شي نه ده اصل کې هر چیز کې مطلق العنانی خراب چیز ده استعمال کړو جمهوریت ته لیکن صدر یا وزیر اعظم مطلق العنان شي مداخی اصل فوکس پدغه وکړه د ملوکیت بدای مو بیانو کدا بد وی بالکل مطلق ناکار وي قرآن باندې ذکر نه کوله کوم ملکونو کې چې ملوکیت ته په کومو کې جمهوریت ته چا حال خره ملوکیت او حال خره موږ له یو ملک مقرر کا ملک نقاتل فی سبیل الله چې موږ قتال کو د الله په لار کې ناغور تو ویل هل عصیتم هل بمانه قد هل بمانه قد عصیتم منه ستاسو نه توقع چې موږ ساتو او ستاسو نزدېکت قال هغه ویل هل عصیتم یقینا تاسو نزدې ان کتب علیکم القتال کو پتا سبانه جنگ فرض کړی ان شاء الله تو قاتلو چې جنگ بونه کې اتا الله ویل دا ډېر بیمار خلک دی په خله واسه خبرې کوي چې کله د پټاخې ډز ووري کنه بیا پته نه لګي اغي ویل وما لنا اسعذر د زمونږه الله نقاتل فی سبیل الله چې موږ بجنګ نکو د الله په لار کې وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا او حال لای چې موږ استلی شوی د خپل کورونو د خپل اولادنا فلما كتب عليهم القتال نو کله چې فرض کړی شو پای باندې جنگ ته والله غي مخواله الله قليلا منهم مغلو کسان غینا لک کسان غي مخوالو نو ټول واړو الله علیم بالظالمین خپو دې په ظالمانو بادشاہ انتخاب شو وقالهم نبيهم اول دیتا نبی داغي ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا الله مقرر کړی استاد لپاره طالوت امیر طالوت ساسو ملک دی امیر اولې پخپل غوښتو خو دی خیال الله چې مونږ کې وسوک مقرر کی دی کې مقرر نه کړو چاته چې موقع نشي ملو سروس نشي ملو هغه ټول سپارش چلیږي او ټول رشوت چلیږي میاس کې پخپل غریب میرټ کرا نشي دا غب شپ لګي نه غب شپ نم روزه ځانم دوغه غوي بلم دوغه غوي
مونږ د خیر آباد کالج نه جتلو یونیورسيټي ته نو مونږ یو درېو کسانو درخواست لیکلو ترو پراپر چینل اما ټول خلک پیژني په دې لحاظ چې زمانه چا سیاسي وابستګي شته نه سفارش باندې زما یقین شته او نه په رشوت د الله په فضل ابتدا تر اوسه پورې یو پیسې رشوت ما چېرته نه ورکړه او د الله د فضل نه وروسته سیلف میډ یو اوس موږ سره چلېږي نه چې سفارش رالو زما انټرویو تقریبا سار شروع شوی و 8 بجې ماسپښین جمعې ورځ وه اټول مونځ ټیمه پورې تقریبا 91-92 کسانو دومره مستقل اوږد پینل و اپاره صرف زما کار شو 99 یا 100 کسان راغلي په ټولو کې صرف زما سلیکشن وشو د بل چا ونه شو بیا ما چارج هم واغسته سر ورځې پس زه بیا خیر آباد کالج ته رالم چې رالم دلته کې یا کم کسان چې ناکام شوي وو نو هغوی خبرې کولې چې بس تش سفارش دی او تش دا شی دی تش دا شی دی هغوی خلک ډېر وایي زما سکارو خپل ایل پی سي پسې راغلی وم چې زه ویلم لږ زیړ غونډه شو خبرې خو ما بار اورېدلی ما ورته لکه زما څوک زما نه سفارش ته دی نه زما چا سره سیاسي وابستګي شته نه ما سره دومره پیسې چې چاله رشوت ګوره زه د هغې زنده ثبوت یم او زما کار الحمدلله شوی د الله د فضل نه وروستو ځان کې قابلیت پیدا کړه میرټ کې چې سړی راځي بې جګرې سره د خپل جواب کوي لکه ما نه پوهېږي یو تپوس شوی دی دا د الله نه خلک امداد غواړي د علم په بنیاد نه کېږي چې زه الله ته وژاړه چې ربه زما د روزه انتظام ته وکړي که دې کې بهتر ملاویږي ربه دا کار را لوږي زمانه یو تپوس دا شی و هغه ورځو کې د روژې دا ورځې راتلونکې وي تپوس ما دا شو چې یاره دا خو د سعودي روژه جدا ده د مسجد قاسم علي خان جدا ده دلته کې د پاکستانی حکومت جدا ده مردان کې مقامی روژه جدا ده او دا لیلة القدر به کله وي پکې ته به څه یې ورته کنځل به ورته کې نو ما ورته دا خو جي وړه خبره ده دا خو د انسانانو اختلاف دی یو داسې خبره زه کوم موږ ته د هغې جواب وکړه چې حدیث کې راځي چې الله د هر شپې په آخر کې آخري اسمان ته راځي او شته حدیث کې نو دا د کوم کلي اسمان دی او د کوم کلي سبا دی په ټوله دنیا کې یو ځای شپه نه راځي که راځي ټول غلی شو که دې جواب تاسو رہی زه به جواب وکړم نه راځي موږ سره خو جواب نشته ما ورته د بعضې خبرو جواب نه نو چا سره جواب د بعضې خبرو جواب نه کېږي نو ته به هغه ته د هغې مثال ورکړې چې مثلا د دې خبرې جواب نه کېږي یو تپوس ما دا و شپاردو کې صاحب مشر چې و هغه زما سفر دی مغرب طرف ته نو زه په دې حیران یم مونځ ګزار دی چې زه مونځ څنګه کوم او زه یو داسې ځای ته ځم چې هلته کې ورځ چې کوم ده هغه 6 میاشتې ده او شپه چې کوم ده 6 میاشتې ده زه روژه م را روان ده زه به روژه څنګه نیسم نو ما چې قرآن او حدیث کې خو نشته البته فقها دا لیکي چې قریبي ملک کوم ور پرېوځي نو د هغې مطابق به کار کوي دا چې کوم ځایونو کې داسې ځایونه وي نو هلته کې چې کوم قریبي ملک دی چې کوم ځای کې شپه ورځ د معمول مطابق دی چې کوم قریبي ملک دی نو اوس خو وسایل شته هر چا سره که هلته معلوم کې د هغې مطابق لکه ورځ به وي نو ورځ کې به د 6 میاشتې چې ورځ ده نو په دې کې به 100 ورځې او 100 شپې راځي فرضي شپې ورځې وایي که نه حقیقي وایي دا جوابونه هلته ما کړو نو ما هغې ته ویل چې دا څوک دي داسې اصل خبره دا چې کله سړی ناکام شي یا یو شی نشي میلو نو دی دا قسمه خبرې کوي دا خبرې بې بنیاده وي په دې کې د الله فضل هم وي د انسان قابلیت هم وي او بیا د الله رضا هم وي په دې کې مایوسۍ نه وي پکار نه غواړي الله نه غواړي بس کله چې وغواړي هغه ته هېڅ نه بیا د دې دغه څیزو دا خو د الله انتخاب د الله دی ملک دا د الله انتخاب و دې تر اوسه پورې ټول ملک غوښته لیکن چې کله دې په ټبر کې رانغی
نو دی بس اعتراض شروع کړ. د دې خبرې مطلب دا چې ځان له ذهن سم کا، تا بالکل انصاف نه کار اغوستی. یو سړی به تا مستحق ګڼلی نه هغه له به یو شی ورکړي، بل به مستحق نه یې ګڼل نه به یې ورکړي. خلک به خبرې کوي. دې ته ځان ټینګ کا چې په دې نه پوهېږي یا ځان نشي ټینګولی بیا تقسیم مه کوه. دا څیزونه دې سره تړلي دي. بل د قوم مزاج دا خود غرضی دی. دا د هغې مثال دی. قالو هغې ویل انا یکون له الملک، څنګه کېدی شي د هغه دپاره ملک بادشاهي علینا په مونږ باندې، ونحن احق بالملک منه، او حال دا چې مونږ زیات حقدار یو د بادشاهۍ د هغه نه. لکه میلو ته څنګه حقدار یې، الله دې حقدار نه کړي ته زه حقدار یم. ستا حق نه رسي چې ستا حق نه یو ته حقدار نه. بس لکه یو سړی دی هغه مالدار دی یا سید دی، د ده زبانې زکات نه کېږي. دا الله او رسول ویلی دي. دی وایي زه حقدار یم. څنګه حقدار یې؟ ته چې کله مالدار شوې حقدار نه شوې، چې کله سید شوې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد کې شوې پتا زکات نه کېږي. حقدار غریبی ته نه وایي، حقداری دی ته وایي چې الله او رسول ورته ویلی دي. کم خلک چې دا چل کوي تاسو وګورئ، عمر بن العاص باندې نور بے شمیره صحابه کرام باندې الزامات لګولو کوفه والو چې دا چل گئی دا چل گئی دا چل گئی. په یو اعتراض لګولې وي دی مونځ نه کوي، د جمعې مونځ نه کوي. هغه چې راوخت هغه یې مونځ کوم، خو یو جوړه جامې مې د جمعې پر ورځ هغه او وینځم ښه را سره نشته. بیا مې غوړولي نه چې وچې شي نه بیا یې راواچوم، د هغې نه وروسته لیټ شم ځکه په دې وجه باندې. خلک خو په هر څه اعتراض کوي. ځکه زه یم د خلکو د اعتراض د وجې مه څه کار کوه مه پرېږده. الله رضا کا، الله سره خپل معامله سمه کا. خلک خو هر څه وایي، دی خو نه غریب مړولی شي او نه مالدار زغملی شي. دا د قوم مزاج دی. قوم مزاج کې ځان مه نه بس. د دې اعتراض دا دی چې لم یؤت ساعة من المال، نه ده ورکړی شوې د لا فراخي د مال. او غریب سړی دی، غریب نه چلو شو. د کم سیز له چې کم ګټس پکار دی پکې شته دی. ځان به دا یاد وساتئ د دنیایي معاملو دپاره یو داسې سړی وګورئ چې هغه تجربه هم لري، د هغې فن کم کار چې حواله کوي، او بل امانتدار وي. ملا صاحب والا مه ګوره، خطار ځای کې ملا صاحب مخکې کوي. ملا صاحب پسې پوهېږي په دې سوچونو. دا زموږ چې کوم اسټبلیشمنټ دی دا خو دې ګډۍ را ګډۍ لاسو استحقاق د یو پوسټ دپاره اهلیت چې کوم دی هغه د هغې پوسټ دپاره وګوره. دیانتدارۍ ته مه ګوره، یوازې ګیرې ته مه ګوره، دیندارۍ دې کې شک نشته. ابو ذر غفاري وغوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل مال د فلانکې علاقې امارت راکړه، او دې ستا کار نه دی، ته پرې څه پوهېږې. د یو سړي شرافت، قابلیت، علمیت دا په خپل ځای دي، خو چې کوم پوسټ لیږي چې په هغه پوهېږي. دلته یو سړی دی هغه زما سره ملاقات و، چار درخواست لیکلو چې پلانې کار وکړل. نہ پائے بانے لیکو بھائی جان السلام علیکم برائے کرم اس کا کام کر لیں. لاندې د خپل دستخط کړو ایم پی او نو بار ته درخواست کې ته واړه روکې درخواست به لیکي وینا کنه مې نه کنه نه دا خو خلک نه دي ته خو اپوائنټډ بس ساين وک د دې په کار دي څه پوهېږي. د علماو د سیاست کې د راتلو نه خلاف نه یو ځان له خبره ده، خو کم سړی چې کم پوسټ هغه ورکوي چې هغې پوسټ کې چلولو باندې پوهېږي، اهلیت یې وږي. یو سړی دی هغه ما ته وایي چې یاره استاد ته لاړ شه دې ځای کې دا دغه چې کوم دی پټې دا وتر دی دې کې لږ یې وکړه زه په یو څه پوهېږم دا زما کار نه. کم سړی نه چې کم کار اخلي هغې کې د هغه اهلیت ضروري دی. دیانتداري خپل دی را به پکې پکاري، پر ټول نه مست کم دی اهلیت. قرآن هغه ښیي دلته کې یو دا وایي قال هغه وویل ان الله اصطفى علیکم بېشک الله غوره کړی دی په تاسو باندې، دا انتخاب زمانه دی دا الله غوره کړی دی. دویم دا چې وزادو بسطتن زیاتی کړی دا غله فراخي فی العلم په علم کې والجسم او په همت کې. د جنگ په چل هغه پوهېږي، هغه ته پاره همت هغه کې ډېر دی.
तासु के ना हिम्मत शता और न तासु द जंग पकड़ तब पोएगा। अजीज़ान ये खलक ये मालदार ये तुरजन ये बहादुर ये अरसश्तरे लुए लुए खलक ये नेकान वे, लेकिन दो बुनियादी सिफ़ात पतासु की निश्ता ताउ द जंग द इल्म नवाकिफ़ ने और तासु द आगाम र हिम्मत मिल रहे। वल्ला युती मुल्कहु रे माया पे इख्तियार के दे मैं ये शाह चरा चौगाड़ी वल्ला वासिउन अलीम, वल्ला फराखिरा उस्तुन के आलिम दे।